حضرت عثمان رضی الله عنه ستا د خلیم بیان دی، ستا کتابونو لیکل دي او زما د تاریخ کتابونو مرابس کړي چې حضرت عثمان د کور نه بلوایانو محاصره وکړه. د حضرت عثمان د کور نه چې بلوایانو محاصره وکړه. حضرت عثمان د پیغمبر د لور خاوند دی، د پیغمبر زوم شو. هغه لور وفات شو د بدر په موقع باندې. حضرت عثمان د بدر په غنامو کې شریکو، اگر چې دلته خدمت کولو زما د پیغمبر فرمان او الله فرمایلی ما تاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. مونږ ټول دغه تابع چې رسول سوی بس ټیک وي، رسول د سنه منه کې بس هغه نه منه شد، الله حکم دی. اوس هغه حضرت عثمان د کورنا چې سبب محاصره کیږي، نو د حضرت عثمان په کور باندې چوکیدار چې چاکړي داګه ته حسن او حسین ویل شي. ٹھیک شو. حضرت عثمان له چې وبچا راوړي په دغه وخت کې 40 دن وب باندې وي، هغه ته علي المرتضی ویل شي. زما خبره ته غور سره د حضرت عثمان کور ته چې وبچا راوړي پټه ډکړې دې هغه ته ویل شي حضرت علي المرتضی. او د حضرت عثمان د کور چوکیدار چې چا کولا نو هغه ته ویل شي حضرت حسن او حضرت حسین. نو ستا کتاب دا خبرم نقل کړی دا او ورپسې دا لیکل دي چې د حضرت عثمان چې معاذ الله ثم معاذ الله د پیغمبر لونه چې وفات شو، د وفات نه پسې ور سره زنا کړی دا. خیال مړ د پیغمبر لور کرو قیاده قوم کلثوم دا پیغمبر لور دا د حضرت حسین ترور داو کنه دا زمون په علاقه ورته ماسی وای، تاسو ورته ترور وای. ٹھیک ده، دا د حضرت حسین ترور دا کنه. اوس د حضرت حسین ترور سره معاذ الله ثم معاذ الله د داسې نازیبا حرکت کوي او د پیغمبر خاندان سره د استاد قول مطابق نو نازیبا حرکت ته. نو حضرت حسین دغه چوکیداری ته ولې ولاړ دی، د عثمان دفاع ولې کوي. او حضرت علی رضی الله عنه چې پیغمبر دومره مین دی چې بهر ځای کې پیغمبر نه تاویږي چې څه وخت ابو بکر ور سره روان شو، زه سره هجرت لازم علی په بستر باندې سملاستو چې تا امانتونه کوم دي ما د مشرکین وجني امانتونه بزور کوم. اغه علی المرتضی معاذ الله ثم معاذ الله هغه یو لوی زانی او د دومره لوی بدکار سړی له وبروړي او دغه دفاع کوي. ما په دې خبره ورسېدی تاسو